بس اوس بل وای بس یو منټ کم فرض الله علی عباده من الصلوات چې الله په خپلو بندګانو څونه منځونه فرض کړي دي بس دا هغه مقدار د منځونو ښیي هغه بله خبره وروستو ده چې دا منځونه کله فرض شوي دي هغه مقدار ښیي درته زه اوس ورپسې شه جی محمد ابن احیاء ترجمه سے قدی عبد الرزاق صاحب د مسند دی معمر ابن راشدم تیر دی زهریم تیر دی انس ابن مالک سند مضبوط دی فرضت علی النبی صلی الله علیه وسلم اسری به هغه شپه چې معراج په شیو ما ویلو چې اسراء څه ته وایي د شپې سفر ته وایي نو فرضت الصلاتو دا الصلاتو د فرضت سره تعلق لري دا د فرضت فاعل دی فضلت الصلاة 50 فرض شو هلکه یاد لري ده کنه ها ثم نقصت بیا کم شو بخاری کی تفصیل تیر شوی دی حتی جعلت خمسا جعلت کی زمین صلات تراجی دی پینزه شو ثم نودیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يبدل القول لدي زما پنیس خبر نه بدلیږي زما پنیس وان لك بهذا الخمس 50 ستا په دې 50 تو شو په دې 50 نور تفصیل ما ویلې دی دا معراج اب آرام شي په بخاری کې خو خیر چې څه مناسب تفصیلو اما ویلې دی اوس مولانا صاحب دلته ځان پوهې کوه دا نسخه شوه قبل العمل والابلاغ نسخه شوه قبل العمل والابلاغ پیغمبر مبارک په 50 عمل نه دی کړی او نه امت ته رسول دی نو نسخه قبل العمل والابلاغ څه حکم لري نو ماتوریدیه هغې وي دا جایزه نه ده او اشاعره وي بلکل جایزه ده ماتوریدیه وي فایده پکې څه ده ګوره یو څیز باندې عمل وشي او بیا هغه منسوخ کی لکه یو دارو یو حکیم چاله ورکي او هغه اخري او بیا ورته وایي چې راشه نور در کوم نو ټیک ده او چې دارو ورته ولیکې ویې نه خوري او بیا لرې کړي نو دې څه فایده شوه څه عقلي دلیل ماتوریدیه او سره نقلي دلیل بالکل نشته نقلي دلیل ماتوریدیه او سره بالکل نشته هغې وی دی کې څه فایده نشته چې یو شی پې لازم شي او عمل پې وشي او بیا منسوخ کړي نو فایده پکې شته فایده څه چې دا خلک دې سره عادي اوس د عادت ولا ورو ختموي یا څه یا احسان پې الله کوي چې دا شی ګران او ما در سره احسان وکړه یا یو وخت کې د یو عمل ضرورت یې بل وخت کې ضرورت یې نه خو چې ابلاغ هم نه دی شوی او عمل هم نه دی شوی څه فایده را نسخې مونږ وایو عقلي خبرې پرېږده وه دا زما دلیل شو دا 50 منځونه منسوخ شو نه په پیغمبر عمل کړی دی او نه ابلاغ دا دلیل او ستا د خبرې جواب به مو کوه ادا چې دا دې کې فایده څه ده ډېرې فایدې دي پکې یو فایده اجر د 50 ده چې الله اعلان وکړه انه لا یبدل القول لدی 50 که دا مخکې نه یې 15 فرض کړی وي دا ټکې به پکې نو دا خو چې پیغمبر مبارک وفرمایل چې بس ما له حیا باقي راځي نو دا اعلان وشو دویم ته څه فایده وه دویم اظهار د احسان وشو که د مخکې نه 15 منځونه وه نو دا احسان به زمونږ باندې د الله نه وي لکه چې د 50 تو دی راته 15 جوړ کړو کوم احسان پکې راغی یاد لري شوه خبره او درېیمه پکې څه فایده وه د دې په برکت پیغمبر مبارک بار بار ملاقات د الله سره که یو ځل 15 وي دا بار بار ملاقات په نه وي راغلی او څلورمه سره شفقت د یو پیغمبر در بل پیغمبر په امت راغی چې موسی علیه السلام دا ته معلومه شوه او بله ته یو فایده معلومه شوه چې حضور پاک شافع هم دی مشفع هم دی څونه فایدې شوې دا مې له ماتوریدیه او د عقلي خبرو نه جواب وکړو چې څومره فایدې شوې پکې زه یو دارو لیکم یو هلک ته ورېږي یو منټ او بیا مې مروړه هلکه درته نور لیکم دا ګران دي لږ ارزان درته لیکم فایده پکې شوه که نه شوه نو دې کې څو فایدې شوې حکمتونه څو شو یو اجر د 50 وایه
بل د الله شفقت ظاهر شو اسم شفیق دی او شفقت نور او احسان وای شفقت مو احسان وای نو اجر د 50 او احسان بار بار د الله سره ملاقات او شفقت د موسی او بل مسوي بل چې پیغمبر شافع هم د شفاعت وکړه او مشفع هم د رسول الله مبارک لوی شان هم ته معلوم شي دا فائدې شي پکې شاه صاحب سویلیو په بخاری کې مې ویلي بیا وره هغه وی دا نسخه نه ده وی اوسم هغه 50 لیکل کېږي لیکن د شاه صاحب دا خبره کمزورې ده ولې ځکه چې د نسخې تعلق د ثواب سره نی د عمل سره نو دا 50 په عالم بالا کې لیکل کېږي 50 په چا کې لیکل کېږي اصل خبره د تکلیف د عبادو ده نو موږ مکلف په 50 تو وو او اوس 15 لراله نو دارو تکلیف کې نسخه راغلې ده په عالم بالا کې نشته د ما تعلق د عالم بالا سره عالم الامر سره نه دی د ما تعلق چا سره دی وایا دارو تکلیف سره نسخه شته خبره د ما د ثواب سره تعلق نه لري چا سره تعلق لري د تکلیف سره موږ مکلف په 15 یو نو حدیث ته یو څو خبرې معلومې شوې مسائل مستنبطه او اباسه یو فرضیت تمنځ په لیلة الاسراء کې شوی دا غیر مخکې څو منځونه ما ویلي دي او لیلة الاسراء کې مې تفصیل ویلو چې دا کله شوی دی مې اختلاف پکې شته خو راجح پنځم نبوي دی ها دویم دې څه معلومه شوه چې لومبي منځونه 50 فرض مسائل دې ګورې ډېر شي دي ښه دریم دې څه معلومه شوه نسخ قبل الابلاغ والعمل څلورم دې څه معلومه شوه چې منځونه 15 منځونه څو دی لکه 15 بله دې څه معلومه شوه چې ثواب حسنه بعشر امثالها ده ثواب یې د 50 دی او ستې هغه معلومه شوې هغه نورې خبرې چې ما وکړلې چې د الله احسان د موسی علیه السلام شفقت د حضور پاک بار بار ملاقات او پیغمبر شافع هم مشفع او د حضور پاک لوی شان هم دې معلوم شو ورپسې شه وفي الباب عن عباده بن الصامت ومسند احمد نسائی کوي او د طلحه په بخاري مسلم دواړو کې دی دا ابو قتاده ابن ماجه کې دی او د ابو ذر او د مالک او د ابو سعید درې واړه په بخاري مسلم کې دي جی قال ابو عيسى وایه کنه قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب او غرابت په ظهوري کې دی باب فی فضل الصلوات الخمس نو مخکې و چې 100 فرض دي 15 اوس د 15 منځونو فضیلت درته ښیي دا ولې فضیلت ښیي درته چې ستا ترغیب پیدا شي اوله که ویتر پکې څه شو نو ما ویلو چې ویتر تابع د صلات العشاء دي یاد دي که نه نو توابع دوی نه شماري مستقله شابه ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات ما بينهما ما لم يخشى دقه حدیث مې راته ویلو په اول کې ښه چې مې کبیره ستوي او صغیره ستوي ویلې مې په ترمذی په لومبه کې مې ویلې فرق د صغیره کبیره سره کبایر شته او که نشته دا مې درته ویلو او دا مې ویلو چې په نیکو کم گناهونه رجیږي یاد لري دا دوباره د تنه شم ویلې ښه تفصیل مې کړی نو سوی علي ابن حجر هم تیر دی اسماعیل ابن جعفر هم علی ابن عبدالرحمن هم پلار نقل کوي چې عبدالرحمن دی نقل کوي د حضرت ابو هریره نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال الصلوات الخمس بعضها الى بعض والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر چې حاته د کبایرونه کې عملونه کې یا استثناء ده څه دی لکه استثناء او یا که استثناء نه کې نو بیا هم مفهوم مخالف نه الو ان الحسنات یذهبن السیئات صغائر باخلو نور تفصیل ما ویلې چې کبایر دا په نیکو نه ختمېږي دی کې ما تفصیل نور ویلې دی
پنځه منځونه هلکه بیا د جمعې څه پیدا شوه ما وی چې کله مغفرت مصادف چې د محل مغفور سره سبب ده رفع د درجاتو ګرځي نو حدیث نه د پنځو منځونو فضیلت معلوم شو حدیث ته بله مساله وباسه د جمعې د منځ کولو فضیلت معلوم شو حدیث ته دا معلومه چې دا کفارات دي او حدیث ته معلومه شوه چې کفارات د ټولو ګناهونو دي خو که کبایر دي کړي بیا د ټولو نه دي بیا د بعضو دي او دام ته معلومه شو چې کبایر په دغه نه ختمېږي څه ورته ویل کېږي په عباداتو نه ختمېږي که الله وغواړي بیا ده خو په عباداتو نه ختمېږي او دام ته معلوم چې کبایرو نه مته تجنب کې ګورئ وفي الباب عن جابر په مسلم کې دی د انس په بخاري مسلم کې دی او د حنظله اسیدي مسند د احمد کې جابر مسلم کې د انس بخاري مسلم کې او د حنظله اسیدي په مسند د احمد کې ها قال ابو عيسى حدث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وحديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الجماعه اوس وی فضل د جماعت امام بخاری غرض سره چې جماعت څه فرض واجب نه دی ګوره ثواب دی پکې فضل لفظ راو فرض واجب نه دی سره لکه ثواب دی پکې شابه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة هناد هم تیر دی عبد ابن سلیمان هم تیر دی عبید الله ابن عمر نافع ابن ټول تیر شوی دی قال ابن عمر سوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل فضیلت منی على صلاة الرجل وحده دا وحده حال دی د رجل نه په حال کون د رجل کې جنې متفرد دی ب27 درجة 20 درجې څه مطلب ځان له 20 کو د جمع یو که برابر بلکې جمع راته زیات دی ځان له 20 او د جمع راته تفضل ها اوس دا 20 ولې دي ما ته ګوره اقل د جمع سودی درې وایه که نه اقل د جمع سودی درې نو چې اقل د جمع درې دي او درو کسانو منځ وکړه نو د هر یو د برکت نه د بل منځ زیات شو کنه د هر یو د برکت نه د بل منځ شو زیات شو نو دریو له په لسو کې ضرب ورکه څو دی جوړ شو دېر شو وای خدای پاکه د یو ځان لکه منځ یې کو یو په لسو مخکې تیر شو چې لا یبدل القول لدی که ځان لیکو یو په لسو دی بل که ځان لکو یو په لس نو د دې یو د برکت نه د هغه نورو دوو منځو چت شو د هغه بل د برکت نه یې نورو دوو چت شو د هغه بل د برکت نه یې نورو دوو چت شو نو د لسو نه څو ته ورسېدل درې دي که نه دېر شو نو د دېرشو نه خو درې وباسه دا خو اسم دي که ځان لیب کو نو یو یوې کېده نو څو پاتې شو 28 دی میرے ته حکمت نور په حکمتونو رب العالمین خبردار دی تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة دین مسائل وباسه د جمع د منځ فضیلت ته ثابت شو او بل ته معلومه شو 20 چنده فضیلت ته معلوم شو او دریم ته یو بله مسله معلومه شو به زما پکارېږي چې د منفرد منظم صحیح دی جمع فرض نه نه ځکه تفضلو راغې چې جمع افضل ده د منفرد په صلات نو د منفرد منځ صحیح دی یا خدای د منفرد منځ څه دی که د عذر د وجې نه ځان نه کوي او که بغیر د عذر نه کوي خو پته ولګېده چې د منفرد منځ صحیح دی دا پته ولګېده چې اپې افضل دی پې زیات دی نو د منفرد صحیح شو که نه پوه شئ په خبره لکه پوهېږې څه معلومه شوه ولې هغه پې افضل دی نو دا صحیح شو که او منفرد یې مطلق راوړو که د عذر د وجې نه یو که بغیر د عذر د وجې نه و د منفرد من صحیح شو دا اوس ثابتوم رستو دا بله خبره چې ناقص دی ولې ناقص دی آی خدای ثواب کم شو که نه لا صلاة رجال المسجد الا فی المسجد چې ته وې د هغې معنا مې څه کړې وه چې هغه جعل الناقص بمنزلة المعدوم ثواب ډېر زیات کم شو یا څه لا صلاة کاملة هغه ویشت والا نه دی ښه نو بعد حدیث مسائل مې وې وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود فمسلم ابو داود نسائی کې دی مسلم ابو داود نسائی کې
د ابی ابن کعب مسند د احمد ابو داود نسائی کی مسند د احمد ابو داود نسائی کی د معاذ ابن جبل په مسند د بازار کې دی معاذ ابن جبل مسند د بازار کې دی د ابو سعید په بخاری کې دی یاد رشوا عبداللہ بن مسعود مسلم ابو داود نسائی کے ابی ابن کعب مسند احمد ابو داود نسائی کے معاذ ابن جبل پر مسند بزار کے ابو سعید پر بخاری کے ابو ہریرہ بخاری مسلم ابو داود کے انس ابن مالک دار قطنی کے سنن دار قطنی دے صرف مصنفین نمونہ تقریر قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وإذا أو عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علماء أغيب 25 وي إنما قالوا كشرط مفعول به ده قالوا يا أخلي نو 25 ببه أو كإعراب حكاية أخلي نو 25 دي ب50 إلا ابن عمر قال ب27 نو ته سوال کوا چې 15 او دې کې 20 استعارض نشته یو وخت رسول الله مبارک ته دا معلومه شو چې 15 دي بیا الله احسان وکړه 15 نه کم طرف ته خو جوړه 20 ته عادت خو یو دبل نفع نه کوي او یا به بل فرق او بل ته وي ما چې دا په اعتبار د جمعات ته بعد جمعات راکوټي وي بعد غټي راکوټي د مقتدیان لګري نو 15 شو غټ نو مقتدیان زیات یا یو جامع مسجد دی یو مسجد الحی دی مسجد الحی په 15 دی جامع مسجد 20 دی یا خشوع خضوع ده خشوع خضوع زیات ده نو 20 دی کم ده نو 15 دی نه پیږي یا امام دی اسه عام امام دی نو 15 شو لوی عالم دی نو 20 شو دا فرقونه دي ورپسې شه وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا محمد قال حدثنا مالك بن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بنوي ده قال انا بس ان راضي ها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الرجل في الجماعه تجد على صلاته وحده ب25 جمله قال وعيسى هذا حديث حسن دا غا 15 شو هغه د نافع تابل نه شابته بس اوس مخکې اجابت قولی دا اجابت فعلی او عملی دی چې بانګ ووري او جمعات ته لاړ نشي اجابت فعلی او اجابت عملی دی ذا د حکم د جماعت ته تبع مخکې لاړ شي شابه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسمع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بفتيتي ان يجمعوا حزم الحطب ثم امر بالصلاه فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاه وفي القطع جي هناد هم تیر دي ثقه وكيع هم تیر دي ثقه دي جعفر ابن برقان لکه چې مخکې تیر شوی دی کنه خو خیر ثقه راوي دی یزید ابن اسم خطیری کی مشهور تابعی دی سند مضبوط شو عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ما قص کړي ان امر چې د حکم کو فتنه خپل الکانو ته د فتنه نه مراد فتنه امت فتنه امتی دی او فتنه جمع د فتا ده الکانو د امت خپل ته ان یجمعوا جمع کی حزم الحطب حزم جمع د حزمتون د ډیری ته وای اصل کې حزمه ډیری ته نه وای حزمه غوټه ته وای غوټه حزام اغه رسې ته وای چې غوټه ولا خلق ورکي نو چونکه دا ډیری خلق تړي د دغه کې موټر کې کړي خیالي نو پدې کې یو رسې وی خلق یې دغه تا چي هغه ته حزمه وای بیلټ حزمه نو ډیری چې خلق د تړي نو پدې حزام یې تړي نو ځکه مونږ ډیری معنا کو ګېړې جمع کې ګېړې د خشاک حطب ثم اموره دا ټول به منصوب وي ځکه د ان لاندې دي حکم فمن زفت قامه فانت قامه نو دا قایم شي ثم احرق حتى بټول پاغي اسوزم على اقوام فقومون كم قومنا لا يشهدون د صفت جمله صفت د نکره واقع کېږي چې مانځ ته نه حاضرېږي
په دې قومونو باندې کورونه وسوځول. اوس دلته یو خبره کومه ادا چې کور سوځول ولې کې حضور پاک ولې کې غرامت مالی جرمانه چې وته وي تاوان ورکول د مال دا څه حکم لري؟ نو مولانا صاحب ائمه ثلاثه قائل دي د غرامت مالی جرمانه لګول. ابو یوسف وینا په جرمانه غشته شي غرامت مالی خو بیا به واپس کې او زمونږ طرفین بالکل نه دی قایل. ابو یوسف وی لک زجر ورکا واخله خو بیا واپس کا. غرامت مالی ممنوع دی ولې په ډېرو روایاتو کې دي چې لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په چا د قرض پورې دی نو غشته چې دا خو به ستاسو قرض نه پورې او بل دا راځي چې پردې مال بغیر د هغه د استعمالولو ګناه ده. پردې مال الا عن رضا صاحبه د هغه د رضا نه بغیر ممنوع دي. لیکن مولانا صاحب نن سبا زموږ علماء فتوا ده د ائمه ثلاثه مسلک طرف ته ټوله دنیا نن په دې روانه ده. جرمانه چې ورته وایي ولې که دا غرامت مالی نی او ته طرفین وي زجر دی بادشاه ورکي جیل کې دی واچي زور دی ولا ورکي زجر دی ورکي نو صاحب من نظام به ټول معطل شي. نن په موټر وی چې کوم ګاډي روان دي او د قانون خلاف ورزي وکي نو جرمانه پې لګی که نه نو که جرمانه نه لګي او ته وی دا قاضي له بوځه نو قاضي به دنه ګواه غواړي نو ګواه به د کوم ځای نه پیدا کړي او بل دا چې ټول نظام به معطلي ګاډی به ودرېږي به قاضي له ځي او دې زمانه کې قاضي له لاړ شه نو ته به مړ شي پلار زوی به دې مړ شي نو نوسۍ به دې مړ شي نو کړوسۍ به راشي او فیصله به ونه شي. د دې قاضیانو او بل دونه قاضیان کوم ځای نه پیدا کړي روزانه دلته صرف د ټریفک دا به پوره نه کړي چې دا کم د قانون خلاف ورځی ګاډو والا کوي دا به پوره نه کړي. ښه میټر د وخت نه وروستو دې په بیل داخل کو نو جرمانه در باندې لګوي نو که دا جرمانه نه وي او د وخت نه پس تا داخلولو بیا څه چل کو د سره قاضي لځه نو دا قاضیان به څوک پوره کوي؟ دا ډېر ګران کار دی. نو یو سکوتي اجماع ده نن څه دی لکه دا مو چې فیصله په اقدام به ویلی شي خو یو سکوتي اجماع ده په ټوله دنیا کې نن دا جرمانې او غرامت مالی دا اسان شی دی په دې خلک ویریږي دې کې وخت نه ضایع کېږي دې حکومت به دومره قاضیان د کوم نه فیصله پیدا کوي چې هر ځای کې ته بیا لګي او هغه قاضي له به ځي او ګواهان به یو چا سره به یو چا سره به ني نظام د دنیا به ټول معطل شي. نو چې څوک وایي چې غرامت مالی ممنوع دی نو هغه وي دا محمول دی په هغه زمانه چې وي دا جایز و دا محمول دی په هغه زمانه چې دا څه لکه جایز و او بل دی کې احراق راغی وي دا محمول دی په هغه زمانه چې تحریق بالنار نه منع نه وه شوې. لیکن زه به تخکل جواب ورکمه چې غرامت مالی خو ثابت شو خو دا زجر دی. ښه پیغمبر مبارک د چا هم کور نه دی سوځولی د چا هم نه دی سوځولی ډېرو منافقین به منزله نه راتلل خو د چا کور هم نه دی سوځولی دا محمول شو په چا باندې لکه په زجر او په تشدید باندې دا چې سوځولی نه دي. دا خو یوه مسله شوه او کور سوځول که علاوه د انسان نه نور کور سوځول دی. ګورئ اوس به راشو مولانا صاحب دویمې خبرې نه چې حکم د جماعت څه دی نو پنیز د احمد ابن حنبل شهود د جماعت فرض عین دی. ګورئ او جمع فرض عین ده او د منفرد منځ دا فاسد دی وی کېږي نه بالکل د منفرد منځ صحیح کېږي نه البته عذر والا ته مستثنا دی عذر شرعي دی یا عذر طبعي دی. یو جماعت کې امام دی او تا ته پته چې دا منافق دی او ته ستا زړه نه مني یا مبتدع دی او بل شته نه بل دته نشي تللی لرې دی اړو تللی نه شي دا بل په دې کلي کې شته دی نه نو څه به کې دا شرعي عذر شو. په منافق پسې یعنې منافق عملي یادو او یا په مبتدع پسې یو ځل لمونځ کولی شي صلوا خلف كل بر وفاجر صلوا خلف كل بر بر په معنا بیرونه وي بر بار ته وایي او فاجر یو ځل نیم کولی شي د ضرورت ته وجه نه کولی شي همیشه به نه کې همیشه به نه کې د هغوی تعظیم دی د مبتدع
او شریعت کې مبتدی تعظیم نه من څنګه دی من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. هغه امام ګرځول خدا هغه تعظیم او توقیر دی. نو احمد ابن حنبل جماعت ته فرض عین و شهود د جماعت ته دا منفرد منځ بالکل صحیح نه دی، مکروه نه، صحیح نه دی، عذر ته مستثنا دی. د امام شافعي رحمت الله علیه دوه قول دي، بلکې زموږ لاول خپل مذهب وایم. زموږ مذهب کې یو قول دا دی چې واجب دی ورخه، او زموږ ورې بعضې د امام صاحب مشهور قول دا دی چې جماعت واجب دی. دا د امام صاحب مشهور قول دی، دا د امام صاحب مشهور قول دی چې جماعت واجب دی. او د امام صاحب دویم قول چې دا د شافعي هم دی او د مالک هم دی، ادا چې دا سنت مؤکده دی. یو شی پکې شته چې دا فرض کفایه دی. څه دی؟ لکه سنت علی الاعیان دی او فرض کفایه دی. سنت مؤکده علی الاعیان، په هر یو سنت مؤکده دی، او فرض علی الاعیان څه فرض کفایه. فرض کفایه که جمعات داسې جمعات او چې چا هم پکې منځ نه کو د ټولو غاړه بنده ده. لکه اعتکاف اخو خیر مستحب دی، دا سنت موقت دی. نو امام صاحب او د شافعي صاحب مسلک او دا زموږ مفتابهي دی، دا مفتابهي دی چې فرض کفایي دی. که چا ونه که د کوره څوک لاندې ټول کور ګناهګار دی، ټول کور ګناهګار. د ترک د سنتو چې کوم عتاب دی هغه یادو، د سنت مؤکده چې کوم عتاب دی. او که جماعت کې اړو جمع ونه شوه د ټولو د سنت مؤکده د پرېدو عتاب والا وبال دی. اوس مولانا صاحب دا دلیل شو د چا د پاره ووایه ورته؟ د احمد د پاره چې احراق د بیت دا په ترک د مسنوناتو نه راځي، دا په ترک د چا راځي؟ لکه د فرضو راځي. لیکن مولانا صاحب د دوی یو دلیل دا شو، دی غټ دلیل دی، خو زما دلایل هم شته. ما یو دلیل سره رسول الله مبارک په ډېر معمولي عذر باندې د جماعت د ترک اعلان کړی دی چې کله به باران شو نو اعلان به وکړو الصلاة فی الرحال. ولیکه ځان سره الصلاة فی الرحال. نو که فرض وی نو په معمولي عذر څوک ترک نفته فرض نه کوي. که فرض عین وی نو په معمولي اعذارو څوک فرض عین نه پرېږدي. او دا په معمولي عذر هم رسول الله مبارک اعلان کړی دی څه؟ الصلاة فی الرحال. یوا دویم وختنی حدیث تیر شو تفضلوا على صلاة المنفرد، یاد شو که نه شو؟ صلاة وحده بعد هم زما دلیل. او درې مولانا صاحب که ستاسو خیال وي نو هلته کې نبي علیه السلام څه فرمایلي؟ هلته کې دا ویلي چې که چېرته یو ځان له دې مونځ کړی و، حضرت انس روایت لري تیر شوی، او بیا جومات ته راغلی نو فصل معهم فانها لکم نافلة. یاد دی که نه؟ د جمع دا د نفل شو. معلومیږي دا چې هغه مخکې د فرض صحیح شوی دی، مخکې تیر شوی دی. او څلورم زما دا دلیل دی رسته را روان دی. وګوره رستو، وګوره رسته راشه. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم دبل درج حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف يدمنت فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه قال علي بهما راتل كيف جيء بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا سوء إنا كنا قد صلينا في رحالنا منكر دي. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أغينا سما معلومه چې مخکنی شوی دی چې خپل کور کې مکړه دی هغه څه دی مولانا صاحب؟ دا زما بل دلیل. او رستو راشه بلم زما یو دلیل دی. رستو راشه ورپسې جاء رجل في الجماعة في مسجد قد صلي ودي منت جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو سړی راغی فقال ايكم يتجر على هذا، په دا به ثواب څوک وګټي؟ پته ولګېدله چې دا جماعت د ثواب د پاره دی. چا د پاره دی؟
ثواب د پاره د صحت د پاره نه دی یتجرون معلوم چې ثواب د پاره دی د صحت د پاره نه دی دا زما دلایل او دا حدیث هم زما دلیل دی ولی دا چې تا کوموي دا د پیغمبر مبارک فرمایي امر فتیتی ان یجمعوا ثم امر بالصلاه فتقام څه مطلب چې پیغمبر بخپل جمع کې شرکت نه کیل ته بزي نو که جماعت فرض عین بیا به داسې ویلو چې جمع نه پس ګورم چې څوک نه راغلی نو کورونه پې سوځوم دا پیغمبر خپل به شرکت نه کوي مونږ به قایم کوم زه به لاړ شم چې څوک نه راغلی کور به پې سوځوم خپل د جمع کې شرکت نه کوي خپل نه کوي شرکت بیا به دا ویلو چې څوک جمع لرا نغلل د مانځه نه پس به بیا هغوی باندې کورونه به سوځوم او دا دې حدیث ته به څه جواب وکړم دا محمول دی په زجر او په تشدید چې د پیغمبر کور له جانه رسوځول زجر او تشدید باندې محمول دی او هغه منافقینو به منځونه نه کول هغوی یې ښکاره کول ورپسې شه مولانا نو حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې احمد تی فرض عین معلومه مونږ یې په زجر او تشدید محمولو مونږ د سنت تاکید د سنتیت معلومو د جمع حمیت هم تی معلوم شو د جمع حمیت دا هم تی معلومه شو او زجر او تشدید هم تی معلوم شو او جرمانه هم تی معلوم شو غرامت مالی چې ورته وایي دا اوس ورپسې ښه په مسلم شریف کې دی ابي مسعود مسلم کې دا ابو دردا مسند د احمد ابو داود نسائی کې مسند د احمد ابو داود نسائی کې او د ابن عباس په ابو داود کې او د معاذ ابن انس دا کتاب الضعفاء د معاذ او د جابر دواړه کتاب الضعفاء د عقیلی او کتاب دی كتاب الضعفاء عقيلي زهان قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع ذا قال يجي فلا صلاه له فقال بعض اهل العلم هذا على تقليد وتشديد ولا رخصه لاحد بترك الجماعه الا او عذر د وجنه لا رخصه يعني خامخ بیا وکا ها قال مجاهد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مروز روجيني سو د شپې قیام لا يشهد جمعه ولا جماعه قال هو في النار دا غم دارې به ممکن نه چې فرض عین ده ورپسې شه لیکن مجاهد بل معنا کوي معنا د حدیث لا يشهد الجماعه والجمعه رغبه عنها او استخفافا لحقها سپک وته ګوري او تهاون کوي دا خو واقع في النار دی بس بكم مولانا دا بل کتاب یو دو حدیثه پکې وایو ها